موږ نه دی دا حکومتو دا واکدارانو دا غټ خېټي دا ظالمانو موږ نه د ژوند حق راکړي موږ چې په دې ملک کې خپلو بچو له رزق وګټو او په ارام سره ژوند تېر کړو. دا کم ټیکس موږ باندې لګول شوی دی په میډیسن باندې دا 2.5% دا په موږ باندې ظلم دی. نو دا احتجاج به بیا جاري هم وي تر هغې پورې چې ټکس واپس نشي. دویمه دا خبره چې دا د دوی دوکانونه هم بیا ټول بند دي. نواز شریف ته شهباز شریف ته او وسیم منیر ته موږ دا یو ریکویسټ کوو دا یو داسې ټکس دی چې د دې نه سر شته او نه خپې شته. خو موجوده حکومت ته موږ دا ویو چې په دې تېر یک تاریخ باندې دا کم ظالمانه ټکس لګولی دی دا دې زر تر زره واغشتی شي. عطیات پر یہ ظالمانہ ٹیکس عطیات پر یہ ظالمانہ ٹیکس عطیات پر یہ ظالمانہ ټیکس د پی سی ډي اے د تحصیل شب قدر د کمیسټ ورونو زه ستاسو ډېر مشکور یم چې کوم نن یو ظالمانه ټکس په دوا فروشو باندې لګېدلی دی او د هغې په سلسله کې زمونږ چې کومه د صوبې یونین دی د هغوی سره دا اظهار یکجهتۍ په دغه موقع باندې تاسو ټول موجود یې. یقینا چې زه نه صرف ستاسو شکریه ادا کوم بلکې زه دا یقین لرم چې نن په صوبه کې په ټوله صوبه کې د کیمس یونین چې څومره هم دوکانداران دي هغوی نن 5 بجې په احتجاج باندې دي او هغوی خپل دوکانونه هم بند کړي دي. خو چونکه مونږ ته پته ده د دوی دوکان مونږ نشو بندولی دا یو اهم څیز دی خو مونږ نن دا احتجاج ریکارډ کوو د شب قدر د دې پلیټ فارم نه کم ټیکس چې په دوا فروشو باندې څوک چې دویانې خرڅوي هغه 2.5% دی. دا صرف یو ټیکس نه دی مونږ انکم ټیکس په یو ځای ورکوو نور 2-3 مختلف ټیکسونه دي چې هغه مونږ په بیله ورکوو. دا یو داسې ټیکس دی چې د دې نه سر شته او نه خپې شته. یو دوی چې کله مونږ نه راوړي هغه مونږ ته په ټیبل باندې کیږي نو مونږ به د ټولو نه اول په 100 کې 2.5 روپۍ رالو او هغه کمپنۍ ته به په جیب کې اچوو. اوس هغه دوی ما خرڅوله خرڅه کړې مې ده ایکسپایر شوې ده ماته شوې ده که څه به راسره کېږي خو هغوی زما نه هغه ټکس واخیستو او په خپل جیب کې واچوو. څنګه چې زما د مشر ورور مخکې ویلې دا ملک ډېر په سختۍ سره دی هر کس ډېر په سختۍ سره ژوند تېروي. موږ دا وایو چې د دې ملک که هغه حکمرانان د هغوی خپل محلات که وګورئ جزیرې یې په بهر ملکونو کې ځان لاغشتي دي. دوبۍ والا وګوره هغه نیمه د پاکستانیانو ده او بل طرف ته که موږ وګورو نو زموږ د غریبانانو دغه حال دی. نن هر سړي ته هر غریب ته خپل حال معلوم دی. نن هغه د خپلو بچو رزق نشي پوره کولی نن هغه د خپل بچي تعلیم نشي پوره کولی. حکومتونه همیشه هغه خلکو له یعنې هغوی له سهولتونه ورکوي د هغوی دپاره اسانتیاګانې پیدا کوي ځکه چې هغوی مونږ په دغه کورسو باندې کینولي دي. عجیبه خبره خو دا ده تاسو د بجلی بل راوالی د بجلی بل راواله وګوره که تا پسې 2000 روپۍ حقیقي بلي نو هغه د 2000 روپو بل به 22,000 ته رسېدلي دا باقي به پکې ټیکسونه وي. نو دوی چې کله د پیسو کمی شي نو دوی چې کله ضروریات نه پوره کېږي نو د هغه ځای نه بس یو بټن د ووهي او په تا باندې مې ټکس در واچو نو نه د ټکس سر وي او نه یې خپې وي. موږ دا وایو چې دا ظلم دې بند کړی شي. دا پوچ صرف د دوی په دوکاندارانو نه دی
په دې ملک کې چې کوم ظلم شروع دی تاسو ته دې معلومه وي چې یوه محکمه په دې کارخانهدار دي کومې کمپنۍ دي هغوی به چې کله ریټ زیاته نو هغوی به خپل درخواست هغه محکمې ته ورکړه هغې ته ټریپ وایي نن حکومتو پته نه لګي چې هغوی څه تاسې بډې اخیستې دي هغه د پښتو خبره ده څه داسې پیسې اخیستې دي چې هغوی حکومتو هغوی له دا اجازت ورکړی دی چې دا دوی ته څومره ګرانې دا هم ستا اختیار دی ته یې جوړوم او ته یې ګرانوم